السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان ګرانو قدرمنو عزتمندو مینوالو اوریدونکو دې ټایم کې زه زموږ ډېر خوږ ورور شاه ولي الله صاحب سره ملاقات ته زه راغلی یم او ما سره ماشاءالله زموږ ډېر خوږ مشهور او معروف د سی ډي د فلم اداکار زمین جان عرف تنصر هم راغلی دی. دې ټایم کې هغه ریکارډینګ کوي نو تاسو به انشاءالله مخې ته راځي چونکې هغه یو ډېر مشهور او معروف کیمرامین هم و نو هغه زموږ ریکارډینګ کوي. شاه ولي الله صاحب له دې لپاره راغلی یم چې د دنیا کې د انسان راتلل دا د یو امتحان دپاره دی. الله پاک موږ تاسو ټول هر ټایم په یو امتحان کې اچولی وو. نو شاه ولي الله صاحب د ډانس فیلډ نه الله پاک پرې رحم وکړو، په تبلیغ کې وخت ولګولو، بیا راغلو په مدرسه کې داخله واخیسته، یو مدرسه کې بیا لږ حالت مشکلاتو، بیا بلې مدرسې ته لاړو، لږ مشکلاتو ته راغلل، بیا بلې مدرسې ته راغلو او هغې کې ځان سره خپل واړه واړه وروڼه داخل کړي وو. نو دا حالات به راځي کله چې انسان دیندارۍ طرف ته راځي، په ده باندې به خامخا حالات راځي. زموږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې چې سردار الانبیا سبب وجود کائنات چې د الله جل جلاله محبوب پیغمبر دی، په هغه باندې امتحانات راغلي دي. بیا موږ څه شی موږ ډېر زیات کمزوري وو. نو زه شرم الله ورته دا وایم او زمونږ اورېدونکي هغه وروڼو ته وایم چې د دنیا په رنګینو کې ډوبو ژوند یې تېرولو او د خپلې مرضۍ ژوند یې تېرولو، من معنی زندگی تېروله، نو چې دې کله زندگی د الله نه وغواړي، من چاهي زندگی پرېږدي او رب چاهي زندگی اختیار دي، بیا به په ده باندې حالات راځي او خامخا به پرې راځي. دا د لارې سره شرط دی، خو دې کې به یېرېږو نه او هرې سختې پسې چې انسان یې برداشت کړي، الله پاک بیا دوه راحته راولي. زه شاه ولي الله راوله سپېشل د دې دپاره راغلم چې موږ تاسو ټول په یو امتحان کې په حالاتو کې دغه زندگی په ما تېره شوې ده. موږ له شوق شاباسي نه راکوي. اوس مې د آیان ډولفن یو کارګزاري مې اورېده، وایي موږ څوک نه پرېږدي، موږ ته وایي خامخا خلک وایي ژړه، څوک راته دا وایي په یو حالت کې دا وایي شي میل دی، دی دا دی، دی دا دی، دی دا دی. نو زما وروڼو دا به خامخا راځي، خو یېرېږو به نه. حالت تندی بعد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. نو دا به راځي، حالات به راځي. من تواضع لله رفعه الله. کله چې انسان تواضع اختیار کړي، عاجزي اختیار کړي، د خلکو د سپورې ستغې اختیار کړي او د دې لپاره چې زما نه زما رب راضي شي، بیا الله جل جلاله دله په دې کائناتو کې عزت ورکړي، اوچتې کړي. خو کله کې چې انسان وایي نه زه به په دې حالات کې د دین کارونه کوم او خلک به مې عزت هم کوي، نو زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام خو په ګټو ویشتلی شوی دی، په لارې کې ورته غني اچولی شوي دي، لرې پرې غورځېدلي دي او سپورې سترګې ورته ویلې شوي دي. نو زما عزتمندو چې پیغمبر علیه السلام ته داسې حالات راغلي، بیا ما او تاسو شي نو دغه ډولفونه حیان اوس مې کارګزاري اورېده، دا ستاسو دا ورور تاسو ته چې تاج اکبر نن راته خلک د مینې نه د محبت نه بلکې هغه به فارغېږم، خلک راته مولانا تاج اکبر صاحب وایي او الحمدلله پاک مدرسه راکړې. داسې ما سره هم شوي دي، په مصلی باندې ولاړم، د جمعې لمونځ مې کولو او یو کس رسته کومه وایي دا خو یې دی خو یې ډمو او وایي دی خو یې ډمو، نو وایي دا ډب سړی به اوس موږ له جمعې به راکوي. نو په سپک نظر یې راته وکتل، خو هغه مې ونه کړو، اړخ ته کېناستم یو د اوښکې مې تویې کړې. نو زه د خپل ورور شاه ولي الله ته وایم چې وروره خلک خو به هسې وایي که چېرې د الله ته رضا دپاره ما ورته دې خوا راغلي چې زموږ رب راضي شي، نو بیا به د خلکو نه ګیلې نه کوو او د دیندارۍ په نوم کې به د خلکو نه عزتونه نه غواړو، عزت ورکول ولا الله دی، موږ به د هغه نه غواړو، د ده نه دا مخلوق ټول محتاج دی الله ته، نو د مخلوق نه موږ څنګه وغواړو؟ موږ خالق ته ځان پوله کړي دي او د هغه لوی خزانې دي. نو شاه ولي الله ته وایم چې ته به وار نه خطا کړې او درخواست درته کوم انشاءالله العزیز د دعوت او د تبلیغ دا محنت به هم نه پرېږدو. دا علم د سفر د الله پر نصیب کړی دی، نو دا لوی کار دی، علم د ډېرې مودې کار دی، چاته چې مور نارې وهي کور ته دې ځي، د علم به نه پرېږدي او مخلوق پسې به نه ګرځو چې زما حالات ښه نه دي، زما حالات ښه نه دي، موږ سره خلک مدد وکړي. په ایمان درته وایم د الله په ذات مې دی قسم وي چې دغه الله نه یې غواړو، الله جل جلاله به د داسې ځای نه راکوي چې زموږ ستاسو وهم و ګمان کې به هم نه وي. د ده ما دا دوه درې خبرې تا له زه هم راغلی یم، زمین جان تنظر هم راغلی یم، ستا په زړه کې کیسې وي نو یو دوه الفاظو کې ووایه عوامو ته یې ووایه. بس ټول زما دا خواست دی چې کومې جړه یا فنکار یا زموږ هر یو بایي وخولګي تبلیغ ته راشي، دین ته راشي او هر څه پرېږدي الله رضا لپاره پرېږدي، خپل خواهشونه بار بار ورته تعلیم ورکوئ. دا ورته مه وایئ چې ته دا وې ته ډېرې کې وې راغلی اوس د دین کار کوې که دا وې ځکه چې موږ به انسانان یو، زړه دا خبرې وشي خدای دا موږ زموږ نه نه کوزېږي، دا څنګه خلک دی څنګه دنیا ده. نو بیا که سړی مسلمان شي نو مرتد پاتې شي. ډېر زما ملګري دي چې څلور میاشتې وویل چې علم د دې خبرو د وجې کټ شي، نو موږ خو الله وپاللو، پالي به الله به رحم کړي، ډېر حالات راله راځي به، خو زما ټولو دا خواست دی نو هېڅوک
چاہتے ہیں کہ بس محبت ورکے نفرت نہیں سن جوڑے گی اللہ نے محبت ورکڑ دے زمانے میں خدا نے دی چدائی یہودی دے دا نصار دے دا ایمان نہ راوڑی دا حبشی دے دے ایمان نہ راوڑی دا دے نا چکو بھی صحابی پورا علیہ صدیر خود سے نہ راگے اور بڑ صحابی چیزے تو دس خود سے نبی اللہ رضی اللہ عنہ حبش ہو دا سے خود سے صحابہ را ایمان نہ راوڑی اسلام کی داخل شروع سے اصول رکھتے ہو چکو زمان پر نیکی تقریبا عام خلق دا واسطے چاپل خبری مکوے چې تفکر دي تر هغه دې ان شاء الله شاول الله سے پیغام مورد او زم د دویما د دعوت او تبلیغ د کار د ژوندۍ مقصد وګرځو ان شاء الله الله په دنیا هم خسته کې او آخرت هم مخکي او کدي خبرو کې معنا یا شاول الله نس کمی کو دای شي معافي غواړم السلام علیکم ورحمت الله د مولانا تاج اکبر صاحب خولي ناتونه او بیانات اوریدلو لپاره تاج اکبر ناتخوان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د ثواب پنځت مخ کې شیر کړئ شکریہ